اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پښتو ژبه کې تبلیغ شپږ نمبر چالو دی. اوس ته څلورم نمبر اکرام مسلم. په ماشومانو شفقت وکړو، د مشرانو عزت وکړو او د علماء دین قدر وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې داسې نه کوي هغه زمونږ نه دی. د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې مسلمان په مسلمان باندې 5 حقونه دي چې هغه سلام وکړي نو د سلام جواب دی ورکوي، که هغه بیمار شي نو تپوس دی وکړي، که هغه مړ شي نو د هغه جنازه کې دی شریک شي، که هغه دعوت وکړي نو د هغه دعوت دی قبول کړي، که هغه تروشه وکړي نو د هغې جواب دی ورکړي. یعنی یرحمک الله دی ووایي. یو بزرگ د ټول قرآن کریم خلاصه 3 خبرو کې ښودلې ده چې الله راضي کړه په عبادت، هغه نبی راضي کړه په اطاعت سره، او مخلوق راضي کړه په خدمت سره. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي مکارم اخلاق 10 څیزونه دي: رښتیا ویل، خلکو سره د رښتیا معامله کول، دوکه نه کول، سائل تصور کول، صله رحمی کول، د گاونډي حق ادا کول، د احسان بدله ورکول، د امانت حفاظت کول، د ملګري حق ادا کول، حیا کول، د میلمه حق ادا کول. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دی تاسو پوهیږئ چې د گاونډي څه حق دی. که هغه له تانه مدد وغواړي نو د هغه مدد وکړه، که قرض درنه وغواړي نو قرض ورکړه، که محتاج وي نو د هغه اعانت وکړه، که بیمار وي نو د هغه بیمار پرسی، او که هغه ته خوشحالي میلاو شي نو د هغې ورته مبارکي ورکړه. که غم مصیبت ورته ورسی نو تعزیت غمرازي وکړه. د هغه د اجازت نه بغیر د هغه کور سره خپل کور اوچت مه جوړوه چې په هغې د هغه تازه هوا بند شي. که ته څه میوه واخلي نو هغه ته یې ورکړه، که دا ونه کړی شي نو هغه میوه خپل کور ته داسې پټه راړه، داسې پټه راوړه چې هغه یې ونه ویني، او هغه ستا بچي ځان سره بهر ته ونه باسي، هسې نه چې د ګاونډي بچی هغه وویني او پریشان نشي، او د خپل کور د لوګي نه هغه ته تکلیف ونه رسي. زمارونو دغه شان د مور پلار هم په مونږ ډیر حقونه دي. د هغوی ادب کول او د هغوی حکم منل مونږ له ضروري دي، خو هله که هغوی د الله تعالی د نافرمانی حکم نه کوي، او د هغوی سره ښه سلوک کول او نافرمانی نه کول. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو چې د نافرمانی څه مقدار دی. هغوی وفرمایل چې هغوی د خپل مال نه محروم وساتي، ملاویدل ورسره پریږدي، او د هغوی طرف ته په تیز نظر وګوري. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم. شکریہ.